په دې ورلډ کپ کې خو د پاکستان نه ښه پرفارمنس د نیپال ټیم کړی دی. ساوث افریقا له شکست ورکولو کې ساوث افریقا د غټ شکست نه بر شوې ده, یو غټ اپسیټ کېدو والو. او که چېرې نیپال ساوث افریقا له شکست ورکړی وی نو نیپال سره غټ چانس و چې دی د ورلډ کپ سوپر 8 سټیج له هم کوالیفای کېدی شو. ډېر زبردست میچ شوی دی د ساوث افریقا او د نیپال چې ډېر کلوز میچ ته وی. دا میچ صرف او صرف په یو رنز باندې ساوث افریقا ګټلی دی. لاست اور یو ډېر تھریلنګ لاست اور شوی دی. راځئ سکور کارډ طرف له ورځو, تاسو له په سکرین باندې ښایي ډایرکټ د لاست اور خیم جي. اخرني اور کې پکارو 9 رنزونه پکارو چې نیپال ټیم کړي د 6 رنزونه, او دا لاست 2 بالونه ګورئ, لاست بال باندې سیکنډ لاست باندې 0 رن شوي دي او په لاست بال باندې وکټ ایستلی شوې ده. که چېرې دا وکټ نه وه ایستلی شوې نو نیپال ساوث افریقا له شکست ورکولو او د ورلډ کپ سوپر 8 سټیج له د کوالیفای کېدو غټ چانس ورسره. دې ځای کې نیپال ډېر خراب ترین گیم کړی دی او دا میچ د ساوث افریقا نه بایللی دی. سکور کارډ طرف له ځو, مکمل سکور کارډ د لخیم لومبنی بیټینګ ساوث افریقا کړی چې 115 رنزونو باندې د ساوث افریقا غوندې ټیم راګیر کړی چې 115 رنزونه ساوث افریقا کړي, 9 کلاډیان اوټ شل اورونه مکمل وهلي دي. هینډریکس چې کوم دی په 49 بالونو 43 رنزونه کړي دي. کوانټن ډیکاک په 11 بالونو 10 رنزونه کړي دي. کپتان مارکرم 22 بال 15 رنزونه, کلاسن 5 بال 3, ډیوډ میلر 10 بال 7, سټاپس چې کوم دی خیر کې ورسره لږ ښه بیټینګ کړی 18 بال 27 رنزونه کړي دي. مارکو جینسن 4 بال 1 رنز کړی دی. رباډا 1 بال 0 جی. راشه یو تاسو د نیپال بالینګ وګورئ. سمپال کامي 2 اورونو کې 6 رنز ورکړي, وکټ یو هم نه ایستلی. دیپندرا سنگھ 4 اورونو کې 23 وکټې, کرن یو اور کړی 9 رنزونه ورکړي دي. کوشال مالا 2 اورونو کې 19, لیمیچینی 4 اورونو کې 18, بل کوشال بروجول 4 اورونو کې 19 رنزونه ورکړي دي او 4 وکټې پکې د ایستلي. ښه بالینګ کړی دی. ابیناش 3 اورونو کې 19 رنزونه ورکړي دي, وکټ یو هم نه ایستلی. ورپسې نیپال چې کله بیټینګ روان کو نو ډېر زبردست بیټینګ آصف شیخ روان کړی و, انیل شاه روان کړی و. خو انفارچونیټلی دی وکټې بیا زر پرېوتې او دا میچ نیپال په 1 رنز باندې بایلو جی. 115 پسې 114 رنزونه کړي د نیپال ټیم. کوشال چې کوم دی په 21 بال 13 رنزونه کړي دي. آصف شیخ په 49 بالونو 42 رنزونه, روهټ 2 بال 0, انیل شاه 24 بال 27 رنزونه, دیپندرا سنگھ 11 بال 6 رنز, کوشال مالا 3 بال 1, گلشن جا 6 بال 6, سمپال کامی 4 بال 8. اوس په تاسو کې دی شي وای چې د ویډیو سٹارټ کې ته وای چې د پاکستان نه ښه گیم کړی دی, نو شرط د پاکستان ټیم او شرط د نیپال ټیم. نیپال ګوره نوې ټیم دی, دغه ټیم کې دومره غټ نمونه نشته لکه څنګه چې د پاکستان په ټیم کې غټ نمونه دي. بابر اعظم او شاهین افریدی اور نسیم شاه اور غټ نمونه دي. دغه کې تاسو لکه صرف ملاویږي نو سندیپ لیمیچینی بدل ملاویږي چې لکه جوړ کې لاړی دی او غټ نوم لري. نور د نیپال په ټیم کې غټ کې لاړی شته نه, نو نیپال مې ځکه یاد کو چې د پاکستان نه ښه پرفارمنس کړی دی. مارکو جینسن د ساوث افریقی 4 اور 16 وکټ یو نه ایستلی. کسیګو رباډا 2 اور 17 9 وکټ, اوټن بارټمن 4 اور 20 وکټ نشتا. نوکیا 4 اور 27 یو وکټ, تبریز سمشي پکې ښه بالینګ کړی دی. 4 اور 19 4 وکټ, ایدن ماکرم 2 اورونو کې 18 رنزونه او یو وکټ ایست. سپینر په دغه وکټ باندې کامیاب او سپینرانو وکټ ایستلی دي او فاست بالرانو صرف نوکیا چې کوم دی یو وکټ ایستلی. ساوث افریقا د یو غټ اپسیټ نه بچ شو, میچ په 1 رنز باندې ګټلی دی. که چېرې دا میچ نیپال ګټلی او بیا د نیپال یو میچ پاتې و بنګلادیش سره, هغې کې هم نیپال بنګلادیش له شکست ورکړی وی نو نیپال به سوپر 8 سټیج له کوالیفای کېدو جي. نو نیپال ویل پلیډ, ښه بیټینګ, ښه پرفارمنس, ښه گیم یې کو دی ورلډ کپ کې. خو هغوی چې کوم فینس دي کېدی شي خفه وي په دې پرفارمنس باندې. د ویډیو کتلو زیاته مننه جي. والسلام.